تاسو ګوره ام اس ابشر چینل زم تاسو رو مختیار ساګر ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده په ضلع شانګله الپوري فیض آباد سیمه کې چې کوم افسوسناک واقعیت شوی ده نو ګرانو کتونکو د هغې په حوالې سره تاسو له تازه ترین خبر درکوم هلته کې زمونږ همکار چې کوم دی بلال احمد د هغه سره موږ د ټلیفون د لیکې رابطه کوو چې آیا تازه ترین څه صورتحال دي. جی ګرانو کتونکو دا وخت موږ سره زموږ همکار چې کوم دی کینګ بلال صاحب هغه په هغه موقع باندې موجود دی د هغه سره رابطه کوو چې آیا په دې ټایم کې څه صورتحال دی. جی بلال دا راته ووایه چې اوس تر دې دمه څه صورتحال دی په هغه واقعه کې. جی ساګر صاحب دا وخت زه موجود یم په الپورۍ کې کومه چې ثانیه مخې ته راغلې وه په فیض آباد کې نو هغې منې تا ته به پته وي چې د 15 ورځو راستې کار جاري دی خو تر اوسه پورې یو ماشوم لا غیب دی د هغه لاش لا نه دی ریکور شوی نو اوس هغه په مازدیګر کې تقریبا کار سټاپ کړی او ډزې وکړې په هغه ګټو مټو کې کم غټ غټ کمران چې راغلي نو هغه ځای کې هم څه سوراخ میلاو نه شو او اوس حالن ته کار روان دی څه قسمه پته نه لګي تقریبا زما خیال دی چې داسې 30% کار شوی دی د مازدیګر نه په راایسته او نور لا کار روان دی او ریسک والا لیټونه میټونه لګولي د رڼا سیستم هم ښه بحال دی هر څه خو هېڅ پته د ماشوم نه لګي چې ماشوم په کوم ځای کې پروت دی. بلال صاحب دا راته ووایه چې کوم د هغو چې کوم سپیډ چې کوم راوستلي وو هغو کومه نشاندګي کړې ده آیا په هغې کې څونه کار شوی دی څونه باقي پاتې دی څونه امید کېدی شي هغې نه. جی بالکل څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې دا 30% کار شوی دا 30% کار هم دغه شوی دی کوم سپیچ یې هغو راوستي وو هغه سپیچ کومه نشانه ښودلې وه نو هغه ځای کې هغه ماشینرۍ چې کوم دی کار شروع کړی دی او هغه سپور چې کومه نشاندګي ښیلې وه نو په هغه ځای کې تقریبا 30% کار شوی دی او 70% کار چې دی دا پاتې دی او اوس پکې لا کار روان دی. بلال دا راته ووایه چې کوم د ریسکیو چې کوم ځوانان دي هغو په دې حواله باندې هغو څه وایي چې آیا د اپریشن به تر کومې پورې جاري نو د ریسکیو ټیم سره چې زموږ څومره خبرې شوي دي نو ریسکیو ټیم مشر چې کوم دی نو هغه وایي چې تر هغې پورې به زه په خپله په دې ځای کې موجود یم چې تر څو پورې موږ د دې ماشوم لاش ریکور کړی نه او د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 موږ ډېره شکریا ادا کوو او ډېره مننه یې کوو ځکه چې د ریسکیو ځوانانو انتهایی په مشکل وخت کې لکه د دې عوام سره ملګرتیا کړې ده د دې خلکو مرسته یې کړې ده په یخ نه دي په ګرمۍ نه دي په نور څه نه دي تاسو ته به پته چې د پاسه نور هم د سلایډینګ خطره ده خو هغو د هېڅ قسمه دغه نه مخ نه اړوي او خپل کار جاري ساتي. بلال دا راته ووایه چې کوم روډ چې کوم دی د تګ راتګ دغه لاره کولاوېدو څه امکانات شته یا نه؟ نه جی تر اوسه پورې د روډ د کولاوېدو څه امکان ځکه نشته چې لاندې کار کېږي او خلک هم لګیا دی او مشینري هم لګیا ده او لاندې خلک کار کوي نو د روډ د کولاوېدو څه امکان نه جوړېږي ځکه چې روډ کې به کار کېږي نو هغو چې کار کوي لاندې به خامخا ګټې راځي مالبه به راځي نو لاندې خلک دی نو هغو چې نور نقصان مخې ته لکه رانه شي. ډیره مهرباني بلال د تفصیلاتو راکولو. جی ګرانو کتونکو تاسو زموږ د همکار بلال احمد خبرې واورېدې چې تازه ترین کوم صورتحال و هغه تاسو ته هغه وویل نو ګرانو کتونکو موږ مزید د ریسکیو چې کوم ټیم دی د هغو سره هم رابطه کوو موږ سره رابطه وکړه هم خو هغو په هغه اپریشن کې ډېر مصروفه دي نو په دې وجه باندې د هغو سره موږ کوشش کوو چې زموږ رابطه ورسره وشي خو د هغو مصروفیت زیات دي په اپریشن کې هغو مصروفه دي په دې وجه هغو سره زموږ رابطه لږ په مشکله کېږي او کوشش کوو چې د هغو سره موږ د ریسکیو چې کوم ځوانان دي کوم ټیم دی د هغو سره موږ رابطه وکړو. نو ګرانو کتونکو دا زموږ نننی پروګرام تر بل پروګرام پورې خپل قربان مختیار ساګر لور کې اجازه تلوي الله پامان.